پلان دی چې زه خپل کوم زما قاید چې ژوندی زه به ولې خفه کېږم زه فخر پاکستان یم تاسو زموږ فخر پاکستان یې وایي والله په بیله په څومره متله ماته نه ښکارېږي چې دا زه به ژوند یم په ژوندي کې مولانا ته زه میلاو کړم او دا حالات به زموږ مخې له راځي خو موږ به شاته کېږو نو موږ به وایي ځان درته لوګېږم خو باڼه درته لوګېږم وایي دا زه تنها به بس یم خو جهان درته لوګېږم مولانا صاحب محترمه ته چې زموږ ژوندی موږ فخر پاکستان ته ګڼو فخر خیبر پښتونخوا نو زه ډېر مشکور یم ستاسو زموږ خپله تاسو راغلی میاشتې الله تعالی اجرونه درکړي الله دې شفا کامله درکړي کوم خلک شهیدان شول الله دې ورسره وشهدو هېڅ خبره نه ده دا زموږ سلسله روانه ده او په دې موږ د یو انسان چې میدان ته وځي هغه باندې به د ګوړې دغه ګزار نه لګي د مټایانو په هغه به ضرور ګولۍ لګي زه فخر کوم زما په سینه ګولۍ لګېدلې ده ما چې کله ماله شهادت الله راولي زه به محمد صلی الله علیه وسلم دوام زه د قاید صاحب کارکون یم زما په سینه باندې ګولۍ لګېدلې شاید څوک شا په ګولۍ لګېدلې او به د قاید صاحب ملګری نه وي یو مې کمیس و په اینو سور شو ما په کله شهید شو او وراره ته مې وویله ما دا به زما نه وایي دا به خو نبي صلی الله علیه وسلم ته زه ورښکاره کوم چې دا کمیس یې ماله په اینو سور او یارو ماله په اینو سور کوم موږ په تا فخر کوو او الله تعالی ډېر عمر درکړي انشاءالله الله به بدله کړي او زه ډېر خوشحاله یم زما څخه قاید صاحب میلاو شي زه په ژوند باندې او موږ ته به دعاګانې کوي او موږ ډېر فخر کوو ګوره برکت یو ځل بیا خپلومه خفه کېږې به نه الله دې عزت دې ګامنه کې مولانا صاحب تصویر څه ته ورته زما زخمونه روغ شي درالې زما ټول زخمونه روغ یا الله Hadi se blok şartır. جان سے شو برابر آرام آرام لږ وروسته شئ مهرباني وکړئ یو یو د څه شي بل نه بل څه د ټول وشي موجودين اللي Thank you.
काका लक्षात माशाल्लाह माशाल्लाह Gracias.